بسم الله الرحمن الرحیم. منځ یو اهم عبادت دی. په منځ هلسې کېږي چې د منځ د تمامو فرایضو منځګزار خیال وساتي، ځکه که د منځ په فرایضو کې یو فرض هم پاتې شو منځ نه کېږي. دې وجې نه هر مصلي دپاره، هر منځګزار دپاره د منځ فرایض پیژندل ضروري او اهم دي. منځ کې کل 14 فرایض دي. د منځ په ټوله فرایض 14 دي. په دغه 14 فرضونو کې 14 فرایضو کې 7 فرایض داسې دي چې هغه د منځ نه بهر دي. دې ته شرایط د منځ هم ویل کېږي. او 6 فرض داسې دي چې هغه په منځ کې دننه دي. نو دغه 6 فرایضو لا چې په منځ کې دننه دي دې ته ارکان د منځ هم ویل کېږي. هغه فرایض چې د منځ نه بهر دي، یعنې د منځ شروع کېدو نه مخکې کوم فرایض دي هغه 7 دي. په هغې کې اول نمبر بدن پاکول، د بدن پاکي ده. یعنې د مصلي د منځګزار د سر د ویښتو نه والی تر پښو د نوکونو پورې، یعنې بدن به د هر قسمه نجاست نه پاک صفا سوتره وي. دویم نمبر فرض کپړې پاکې ساتل، یعنې د بدن سره کپړې به هم د هر قسمه ګندګو نه غلاظتونو نه پاکې وي، د هر قسمه نجاست نه به پاک وي. دریم نمبر فرض ځای پاک ساتل، چې په کوم ځای کې مصلي مونځ کوي، په جانماز باندې مونځ کوي یا په چټایۍ باندې مونځ کوي یا په عام ځمکه باندې مونځ کوي، فرش باندې مونځ کوي، چې دغه ځای د هر قسمه نجاست نه پاک وي، د هر قسمه غلاظتونو ګندګو نه پاک وي، نو هله به د منځګزار مونځ صحیح وي. څلورم نمبر فرض ستر عورت پټول، یعنې که زنانه دی او که نارینه دی، د دې دپاره د منځ په دوران کې د عورت پټول ضروري دي. د نارینه او عورت چې دی هغه د نوم نه والی تر د پنډو پورې دی. نو که د نوم نه والی تر د پنډو پورې د نارینه په منځ کې دغه ځایونو کې هېڅ یو ځای ښکاروي نو د منځ نه کېږي. لهذا د عورت پټول ضروري دي. او د زنانه عورت چې دی هغه د سر د ویښتو نه والی تر پښو پورې دی. نو زنانه به کل بدن په منځ کې پټوي. د مثال په طور سر ویښته یې ښکارېږي، منځ یې نه کېږي، ځکه د زنانو د سر ویښته عورت کې راځي، ستر کې راځي. نو دې لپاره پټول لازمي دي او ضروري دي. د زنانه که مخ ښکارېږي یا لاسونه تر دې مړوندونو پورې ښکارېږي یا د پښو تلي ښکارېږي نو دا خیر د څه خبره نه ده. خو بهرحال نور ټول بدن په منځ کې د زنانو دپاره پټول ضروري دي. که یو جز یو حصه د بدن ښکارېدله منځ یې نه کېږي. پنځم نمبر فرض د منځ هغه وخت پیژندل دي. ګوره چې کوم منځ کې د مازدیګر منځ دی نو د مازدیګر په وخت کې دی، چې د ماښام منځ دی د ماښام په وخت کې منځ کول پکار دي. دا فرض دي. داسې نه چې مثال د مازدیګر منځ کې او د مازدیګر وخت لا داخل نه یو تا منځ شروع کړو یا د منځ وکړو، دا منځ نه کېږي. یا د ماښام منځ کې د ماښام اذان لا نه دي کړی، د ماښام وخت لا داخل نه دی او په منځ باندې ودرېدی، که زنانه ده او که نارینه دی د دې منځ نه کېږي. یو خو قضا منځ دی که نه، نو قضا منځ خو مثال د مازدیګر منځ کې قضا منځ دی، د تېرې ورځې قضا منځ دی، نو هغه د سهار په ټیم کې کېږي، د مازدیګر په ټیم کې کېږي، د ماښام په ټیم کې کېږي قضا منځ. او که نه د دغې ورځې ادا منځ ادا کړې نو که د مازدیګر منځ دی د مازدیګر په ټیم کې به ادا کړې، د سهار منځ دی سهار په ټیم کې به ادا کړې. د منځو د وخت نه مخکې منځ نه کېږي او د وخت نه وروسته بیا منځ نه کېږي، ځکه بیا د بل منځ وخت راځي. لهذا قضا منځ خو بیا په هر وخت کې کولی شي. څه خاص اوقات دي چې پای کې قضا منځونه هم نشي کولی، د نور د راختو په ټیم کې، کوزېدو په ټیم کې، او دغه شانتې د زوال په ټیم کې. دغه شانتې 6 نمبر فرض د منځ هغه قبلې ته مخ کول دي. ګوره هر نارینه زنانه چې کله منځ کوي نو قبلې ته مخ کول ورته ضروري دي. که قبلې ته شا وي یا قبلې ته ډډه وي یو طرف وي د دې منځ نه کېږي، چې داسې نارینه منځ نه کېږي، ځکه قبلې ته مخ کول په منځ کې د منځګزار دپاره ضروري دي، فرض دي. یا د بیت الله شریف ور د مصلي په میز کې چې هر څومره حایلات دي هغه څه خبر نه ده، هر څومره حایل پکې راغلي دي، خو ته په حتی الوسع د خپل وس مطابق قبلې ته مخ کوې. نو قبلې ته مخ کول دا په منځ کې فرض دي او واجب ضروري دي. 7 نمبر فرض د منځ
هغه نیت کول دی. ګوره نیت په مونځ کې ډېر ضروري دی. د مثال په تور د مازدیګر مونځ کې د مازدیګر د مونځ نیت ضروري دی. هسې نه چې ولاړ د مازدیګر په وخت کې مازدیګر مونځ ته او د سهار د مونځ نیت یې کړی، دا ټیک نه دی. لہذا نیت هم ضروري دی. او که سړي نارینه مونځونه کوي، که جمع سره مونځ کوي، نو لپاره څو نیتونه ضروري دي. ګوره یو د مونځ نیت ضروري دی چې د کم وخت مونځ کوم، بل څو رکعاته مونځ کوم دا ضروري دی. او کوم امام پسې ولاړ د دې نیت هم ضروري دی. او که زنانه ځان ته مونځ کوي خو بس. او بل ګوره د نیت لکه په ژبه باندې ویل ضروري نه دي. که چا په ژبه باندې وویل خو ډېره ښه خبره ده، او که په ژبه باندې ونه ویل صرف په زړه کې راوستل د مونځ نیت یې وکړو نو بس دا هم کافي ده. هغه فرایض چې په مونځ کې دننه دي، یعنې کوم نه چې ارکان د صلات ارکان د مونځ ویل کېږي، نو په هغې کې اول نمبر تکبیر تحریمه ویل دی. تکبیر تحریمه څه مطلب؟ یعنې کله چې مونځګزار مونځ ته ودرېږي نو اول نه چې کوم دی تکبیر وی الله اکبر، دې نه بعد بیا نیت تړي، نو دغه لومبنی تکبیر الله اکبر دا ویل فرض دی. اوس که یو سړی دی یا زنانه ده، دې په مونځ باندې ودرېدلو، د مونځ نیت یې وکړو، نیت یې وتړلو او تکبیر تحریمه نه ده ویلې، اول تکبیر یې نه دی ویلې، د دې مونځ نه کېږي، داسې سړي مونځ نه کېږي، ځکه تکبیر تحریمه ویل فرض دی په مونځ کې. دویم نمبر فرض قیام کول دی. قیام یعنی ولاړه. ګوره په مونځ کې ولاړه فرض ده. که چاته عذر نه دی، دی صحیح دی، تندرست دی، او دی بیا هم په ناسته باندې فرض مونځ کوي، داسې مونځ نه کېږي، ځکه په فرض مونځ کې ولاړه او قیام دا فرض دی. اکثر ډېرې زنانه داسې چې ناراستوب د وجې ښه ټیک ټاکي، صحیح وي، بیمارې نه وي، جوړې وي، او په ناسته باندې فرض مونځ کې داسې نه کېږي. که تا ته عذر دی، ودرېدی نه شي، د ملا تکلیف دی درته یا بل څه تکلیف دی درته، بیماری، نو بیا خیر دی په ناسته باندې مونځ کې، که په ملاسته مونځ کې، که په اشاره مونځ کې، که په کرسۍ کې مونځ کې، هغه بیا کېږي، بېله خبره ده. خو چې یو انسان صحیح دی، تندرست دی، نو په ولاړه باندې مونځ کول دا فرض دی، په فرض مونځ کې یا ولاړه فرض ده. دریم نمبر په مونځ کې دننه چې کوم فرایض دي هغه کې دریم نمبر قرات کول دی. قرات ګوره کله چې یو مونځګزار په مونځ باندې ودرېږي نو دی بسم الله ووایي، بیا سبحانک اللهم تر غیرک پورې ووایي، بیا اعوذ بالله بسم الله ووایي. دې نه بعد چې دی سورې فاتحه ووایي نو د سورې فاتحې سره بیا یو سورت یو ځای کوي، نو دغه ته ویل کېږي قرات. نو که فرض مونځ دی او څلور رکعاته مونځ دی، که دوه رکعاته مونځ دی خو ټیک ده، په دواړو رکعتونو کې به سورې فاتحه او قرات او سورت دواړه وي. او که نه څلور رکعاته مونځ دی یا درې رکعاته مونځ دی، نو بیا په لومړني دوه رکعتونو کې سورې فاتحې سره یو سورت یو ځای کې دغه دواړو پکې وي، او په اخرني دوه رکعتونو کې یا اخرني یو رکعت کې بس صرف او صرف سورې فاتحه ویل ضروري دي. ګوره یعنې په فرضي مونځونو کې لومړني دوه رکعتونه ډک کول دي. د ډک کول مطلب دا دی چې سورې فاتحې سره به سورت یو ځای کولی شي، او اخرني دوه رکعتونه یا اخرني یو رکعت لکه د ماښام مونځ دی، په دې کې صرف او صرف سورې فاتحه ویل دی. د هغه مونځګزار دپاره چې د امام پسې نه وي ولاړ، ځان ته مونځ کوي، او که د امام پسې ولاړ بیا به سورې فاتحه نه وی، بیا به سورت نه وی، بیا بس امام چې کوم قرات کوي هغه ستا دپاره کافي دی. او هر چې زنانه په کورونو کې مونځ کوي نو په لومړني دوه رکعتونو کې به سورې فاتحه او سورت هم وي، او اخرني دوه رکعتونو کې به صرف او صرف سورې فاتحه وي په فرضي مونځونو کې. نو دغه قرات کول دا فرض دی. څلورم نمبر فرض هغه رکوع کول دی. ګوره د قیام نه بعد، د ولاړ نه بعد چې کله یو سړی رکوع ته ځي که نه، تکبیر ووایي، نو دغه رکوع کول دا د مونځ رکن دی. دغه په مونځ کې فرض دی رکوع کول. د رکوع طریقه دا ده چې سړی به ټیټ شي، مکمل سر او ملا مکمل سیده کی، لاسونه په پندو باندې کېږدي، په کونډو باندې، دا د رکوع طریقه ده. نو دا په مونځ کې فرض ده، د مونځ رکن دی. دواړه سجدې په مونځ کې فرض دي، د مونځ رکن دی. سجده په صحیح طریقې سره په ښه شان سره کول پکار دي. ګوره دا مسله ګوره د نارینهو دپاره ده. هر چې زنانه ده نو زنانه به سجده په داسې حالت کې کوي، په داسې ډول به سجده کوي چې په کم کې ردی مکمل ستر او عورت راځي، یعنې داسې مکمل به ځان راغونډوي، ځان به راجوختوي چې مکمل پرده ردی راشي، ستر د عورت راشي. نو دا زنانه چې څومره پرده راتلی شي حتی الوسع، نو هغه عمره کوشش پکار چې پرده کې مونځ کول پکار دي. شپږم نمبر فرض په مونځ کې
په اخیرنۍ قاعده کې په مقدار د تشهد باندې ناسته دا فرض ده. خدای پاک دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي.